نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العظيم. دا سورہ رعد شپږم رکوع شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی په دې کې فرمایي ولقد ارسلنا رسلا او په تحقیق سره لېږلي مونږه رسولان من قبلک ستانه مخکې وجعلنا لهم او ګرځولي مو د هغوی دپاره ازواجا بیبیانی و ذریه او بچی، یعنی دغه پیغمبران چې مونږ کوم لېږلیو نو هغه هم ستا غوندې رسولانو او هغه هم دای هم بیبیان هم وي او بچی هم وما کان لرسول او نه دي طاقت کان لرسول د یو رسول ان یاتیا دا چې روړي بآیت سنشانی د خپل طرفنا الا باذنه مگر په حکم د الله سبحانه وتعالى سره لكل اجل کتاب او د هر یعنی دور د پارا اجل یعنی مقرر شوی چې کوم دی د مړه کېدو د ختمېدو هغه څه دی هغه لیکل شوی د الله په کتاب کې چې هغه لوح محفوظ دی. چونکې مخکې په صورت کې تیر شو چې کافرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیمانډونه وکړه چې موږ ته څه معجزې وښیه چې مطلب دا آی په وجه باندې مونږه تاو پیژنو چې ته د الله رسول او بیا ورته دا وی چې مطلب دا غرونه لري کا باغونه او چینې روانې کا چې مونږ سمې دانی وکړو دا وکړو هغه دا هغې جواب الله پاک دا ورکو او بل دا په اعتراض وکړو چې ته خو لکه زموږ غوندې خوراک څښاک کې او بیبیانې دي او بچي دي نو ته او مونږ کې خو څه فرق مونږ ته نه ښکاري. مونږ غوندې یو عام انسان یو چې کوم دی نو ته چې په ما باندې وحی راځي نو دا څنګه کېږي چې زه د الله پیغمبر یم. نو الله پاک ورته وفرمایل چې هر پیغمبر چې ما لېږلی دی نو د هغه بچي مو او د هغه بیبیان هم وي او هغه خوراک څښاک هم کولو او هغه هم د انسانانو نه و. که د فرشتو نه مونږ تاسو ته یو پیغمبر درولېږو نه باغی خوراک څښاک کوي نه باغی له خوب ورځي نو د هغه عمر عبادت به تاسو چرته کوئ او د هغې روجې به چرته تاسو نیسئ بیا خو به تاسو دا چغې به ووهئ چې یاره مطلب دا دا خو د فرشتو کار دی یاره مونږ خو دا نه شو کولی. د دې دپاره مونږ تاسو له په انسانانو کې درولېږل چې یعنې د هغې اتباع تاسو کوئ او وګورئ چې یاره دا هم انسان د زموږ غوندې د غوښې جوړ شوی او د دم خواهشات دي او د دم چې کوم دی بیبیانې او بچو سره دی د الله حکمونه پوره کوي نو چې تاسو ته بیا بعنت په لاس در نشي چې یعنې مطلب یې دا مونږ څنګه کوو. اوس الله پاک بیا فرمایي چې یمحو الله او ختموي الله پاک ما یشاء چې څو غواړي ویثبتو او قائم ساتي ثابت ساتي چې څو غواړي وعنده ام الكتاب
او هغه سره چې کوم دی نو اصل هغه لیکل شوی کتاب دی لوح محفوظ کې د هر چا عمر لیکل شوی دی داغه خوراک کا کوم لیکل شوی داغه د وطن داغه د بچو د هر یو تعداد د الله سبحانه و تعالی په نيز لیکل شوی دی د مخ کې نه د الله په علم کې دی د هر یو شی او الله پاک بیا فرمایي و اما او کچری نورینکا مونږ تاسو ته وخیو بعض الذي سو بعضی هغه سیز نعیدهم هغه چې کوم مونږه وعده کړی وي دای سره وعلينا الحساب ها او نتوفینک یا مونږ اوچت کو تعالی را فانما عليك البلاغ نو بس پتا باندې خو صرف رسول دي د یو پیغمبرانو کار خدا دی چې د الله دین خلق ته ورسي وعلينا الحساب وعلينا الحساب او په مونږ باندې د ټول خلقو حساب کتاب به مونږ کو په یو وخت کې یعنی په ورځ د قیامت باندې یو ورځ به داسې راځي چې تاسو به ټول راپور تکړه شئ او بیا به تاسو ټول سره حساب کتاب وشي او بیا الله پاک فرمایي چې یعنی دې آیات کې الله پاک دغه فرمایل چې یعنی پتا باندې دا ذمہواری نه چې خامخا په دې باندې ایمان تروړي یا دې خامخا ایمان وروړي ته زمون دین رسوس د ایمان وروړي نه وروړي دا ستاسو ذمہواری نه ده دغه شانت د هر مبلغ د ذمہواری چې هغه خبره ورسي باقی منل نه منل دا دغه سړی کار دی او د الله بیا کار دی داغه له سزا او جزا ورکول اولم يروا آیا نګوري دی ان نعت الارض چې مونږه رازو په دې ځمکه کې ننقصها من اطرافها او مونږه تنگو هغه هر طرفنا دا خلق والله يحكم او الله خو حکومت کوي لا معقبه لحكمه او سوکم داسې نشتا چې هغه نظر ثانیو کی لحكمه داغه په فیصلو باندې وهو سریع الحساب او هغه ډیر زر حساب غشتون کړي څوک داسې نشته په دنیا کې چې هغه دومره پاورفل وي چې د الله سره څوک حساب کتابو کی او الله سره جرو کی چې نه دا خدا سي نه او داسې دا لکه په دنیا کې خدا سي کېدې شي چې یو بادشاہ ته خلق مخامخ درېږي یو جابر ظالم ته مخامخ درېږي کېدې شي لیکن الله ته څوک نشي دی والله په ډیر زر حساب کتاب د خلقونه والی وقد مکر الذين من قبلهم او بشکا ډیر زیات چالونه چلولي او هغه خلقو من قبلهم چې د دینه مخکي چې کوم قومونه راغلي وي هم ډیر زیات پیغمبرانو سره یعنی مکر او فریب او دا شیزونه کړی فلله المکر جميعا نو الله پاک دا غي د ټولو مکرونو د هر قسم مکرونو جواب ورکو يعلم او اغا خبر دی ما تکسب كل نفس د هر اغا سیزنا چې څوک کوي د هر یو انسان نه هر انسان چې کوم کسب کوي کوم کار کوي الله پاک اغا تپتل داغي کارونو که پټي کوي او که سرګند کوي که پتا خانه کې کوي او که پغار کې کوي هر ځای کې چې کوي الله پاک داغي خبر دی وسيعلم الكفار او ډیر ضرب پیشي دا منکران یعنی کافران خلق لمن عقب الدار چې دا چا د پر د اخرت کو خده دي کافرانو ته بزر پتو لګي چې په اخرت کې بچا ته ټکانه ملاويږي او کور بل چاخي
جنت ته بسوزي او دوزخ ته بسوزي په خپل به پتو لګي بیا غلطه بیا سکیږي نه. ويقول الذين او وای هغه کسان کفرو چې کافران دي لست مرسلا چې تنه را لېږل شوی د الله تر طرف نه رسول. قل نو تو فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کفا بالله کافی دی الله شهیدن گواه الله پاک گواه زما په رسالت باندې گواه الله کافی دی. بینی و بینکم زما په مینس کې استاد په مینس کې یعنی هغه بیا گواہی کوي او فیصله هم کوي. ومن عنده علم الكتاب او هغه سره او کافی دی دا هغه د پاره علم الكتاب چې کوم هغه سره آسمانی کتاب کې ټول علم لیکل شوی دی یعنی لوح محفوظ کې کمی فرښتې چې دلته کې نه دا زما استاد دا خبرې اترې لیکي دا باقاعده زی اول ته درج کیږي او په ورځ د قیامت به دا د کتاب په شکل کې بیا راوړاندې کیږي. په حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت په د هر سړي اعمال نامه برازي او د دې سټ ته ځوړندېږي. په دې ځای کې به ځوړندې ټول خلکو ته خو خلکو ته بدو خلکو ته او بیا به الله پاک حکم کوي چوای خپل عمل نامې که څوک انپړم وي هغه به ویل شي هغه ویل شي. وګورئ که چېرې دې کې تاسو په زماري فرشتو څه زیاتې لیکلي وي یا تاسو یو ښه عمل کړي یا غیر درپسې لیکلي نه وي یا تاسو یو بد عمل کړی او د هغې نه درپسې زیاتې لیکلي نو ووایئ وګورئ. وای دی به وګوري وای دی وایي چې یا الله دا څنګه کتاب دی چې دی خو هیڅ یو وړه او لویه خبره نه ده پرېښې هر هغه شی پکې درج دی ذره ذره څیز پکې درج دی. یا رب العزته مونږ خو وی چې ګیره زمونږ را ژوند چې کوم دی به دا هسې عبث دی خو لیکن دا خو زمونږ په سیار یو شی درج شوی دی. یو بزرگ فرمایي چې وای ما د الله نه دا سوال وکړو چې یا الله دا فرشتي څنګه لیکل کوي که نه نو دا وای په ښي او په ګس طرف ناستې وي الله پاک په ما باندې په خوب کې منکشف کړ چې زه څه ویم نو بس هغه هغه لیکي تر دې پورې چې زه معمولي ورته خبره وکړم چې هلکه داسې دي نو هغه یې دا ولیکي چې وایي دو وایي چې داسې دي نو بیا ما یې چې هلکه دی خو هر یو شی لیکي نو هغه یې دا مو لیکل چې دی خو هر شی لیکي وایي بس ما بیا خوله غلې کړه چې بس هلکه او په خوله غږ مه کوه د دې دپاره فرمایي چې تاسو د دې خولې نه کومه خبره مو باسئ. حدیث مبارک کې راځي چې د انسان هر خبره په ده باندې وبال دی وبال وای بوج تا دا په ده باندې بوجي په ورځ د قیامت الا مگر هغه خبره چې کوم د ذکر کړی وي د الله پاک او یې دعوت چلولي د الله دین د دې به ته اجر ملاويږي. نو ټول خبرې چې د څومره عباسي کړی وي ګپې شپې لګولي وي او یو ما او تا پسې خبرې کړې وي د دې به د ده نه جواب دهي کېږي. یو بل حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی د چا د خندولو دپاره خبره وکړي چې دا خلک پې وخاندي لکه مونږ خلک وایو هلکه دی ډېر ښکلې لطیفې وایي د خندا خبرې کوي وایي دی به په ورځ د قیامت په جهنم کې دومره لرې وغورځولی شي د دې خپل خبرو د لاسه لکه د ځمکې نه اسمان په جهنم کې به دومره لرې دی په تل ته وویستی شي د دې خبرو د وجې نه چې دی خلق خاندي. الله پاک په کلام پاک کې فرمایي چې تاسو جاړئ ډېر او خاندئ لږ
ځکه چې دا ژوند خو داسې دی چې دې کې به څومره کم خوشحالي مناو کړو دومره به ستاسو فایده او څومره زیات ذکر مو کو دعوت مو چلولو نو دومره به ستاسو د آخرت فایده او چې څومره به الله العب کې په ګپو شپو کې او په دې سيزونو کې وخت تیر کو نو دا تاسو ځان له وخت برباد کو عمل مو برباد کو لہذا ردین اجتناب کوي الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي سوره رعد ختم شو سبا د ان شاء الله تعالی سوره ابراهیم شروع کیږي الله سبحانه وتعالى دې زمونږ ټول ناس د خپل درگاه قبول او منظور کړي یا الله د دې په معنی او په مفهوم کې زمونږ څخه کبه زیاتې شي معافرات وکړي موږ نه کارونه والي تاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران دي شفایاب کړي څومره قرضداران د قرضونو اخلاص کړي امين د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانه او تفکر کړي د حق والا د رزق فراغ سبب د ټول مومنانو سره خپل کور کړی وطن باندې وکړي یا الله څومره مؤمنان مسلمانان چې په دوک او تکلیفونو کې دي خاص طور د فلسطین مسلمانان د کشمیر مسلمانان یا په عالم اسلام کې کوم ځای کې مسلمانان په تکلیفونو کې دي دغه مصیبتونه آفتونه په لری کې خپل مدد او نصرت سره وکړي او یا الله رحم کرم والا معاملې په مسلمانانو سره وکړي او یا الله هدایت او توفیق سره ټول مؤمنان مسلمانانو سره زمونږ د اهل عیالو او یا الله زمونږ آبا او اجداد چې څومره مخکې وفات شوي د هغوی مغفرت وکړي او دا راتلونکي منځوونه مونږ ته بسان کړي او په آخر کې مو د عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول